مندو ما او تعالی پکار ده چې د استغفار کثرت کو. هر وخت الله رب العزت نه استغفار او خپل د ګناهونو بخښنه غواړو. استغفار داسې عظیم عبادت دی چې استغفار سره په روزۍ کې الله رب العزت برکت اچي، په صحت کې برکت اچي، په مال کې برکت اچي. دغسې په استغفار سره په مال او اولاد کې برکت اچي. دغسې په استغفار سره الله رب العزت بارانونه کوي. الله رب العزت رحمتونه په استغفار سره نازلیږي. او دا استغفار عزت مندو هغه عظیم عبادت دی. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الله رب العزت فرمایي چې زما پیغمبره څو پورې چې ته دې خلقو کې موجودي زه به دوله عذاب نه ورکومه، او کله چې ستا وجود هم دنیا نه ته رخصت شي نو څو پورې چې دو استغفار کی زه به بیا هم دوله عذاب نه ورکوم. نو عزتمندو کوم سړی چې استغفار کی الله رب العزت به دې قوم له دې انسان له به عذاب نه ورکي. نن عزتمندو موږ هر طرف نه په عذابونو کې مبتلا یو، قسم قسم مصیبتونو کې مبتلا یو، قسم قسم پریشانیانو کې مبتلا یو. د هر سړي خپل پریشانیانې دي، د هر سړي خپل مشکلات دي، د هر سړي خپل مسائل دي. نو د دې مسائلو نه د دې مشکلاتو نه وتو دپاره رسول الله مبارک ما او تا ته د استغفار وظیفه راکړې ده چې کوم سړی استغفار زیات وي، د استغفار کثرت کې خپل د ګناهونو نه توبه وباسي. رسول الله مبارک فرمایي چې الله رب العزت په د دې استغفار د برکته د ده ټول غمونه په خوشحالو بدل کړي، د ده مشکلات به آسان کړي، د ده ضروریات او حاجات په خپل د غیب د خزانو نه پوره کړي، او دله به داسې ځای نه روزي ورکړي چې د ده وهم و ګمان کې به نه وي. د ابن ماجه روایت دی، رسول الله مبارک فرمایي من لزم الاستغفار، چا چې استغفار لازم که ځان باندې، چا چې استغفار دا لازم که په ځان باندې، نو فرمایي جعل الله له من كل هم فرجا. الله رب العزت په دې انسان له د هر تکلیف نه نجات ورکي، هر مشکل به ورته آسان کی، د هر مشکل نه به ورته لاره وښي. او مخکې فرمایي الله رب العزت په دې استغفار د برکته د ده هره تنګي په آسانۍ بدله کی، هرې تنګۍ نه به ورته لار وباسي. او مخکې فرمایي ورزقه من حیث لا یحتسب، دله به داسې ځای نه رزق ورکي چې د ده وهم و ګمان کې به نه وي. نو عزتمندو په استغفار سره د انسان مشکلات آسانیږي، په استغفار سره د انسان حاجتونه او ضرورتونه پوره کیږي، په استغفار سره د انسان ګناهونه معاف کیږي، په استغفار سره د انسان په صحت کې او په دغسې په مال او اولاد کې برکت اچي. حضرت حسن بصري رحمت الله تعالی علیه څخه یو کس راغی، تپوس یې ترې وکړو چې حضرت زما غریبي ډېره زیاته ده، زما کاروبار نشتی، زما مالی حالات ډېر زیات خراب دي، غربت ډېر زیات دی. حضرت حسن بصري رحمت الله علیه ورته فرمایل چې ته استغفار زیاتو نه زیات وایه، د استغفار کثرت کوه، الله رب العزت په تا رزق حلال په تا ته نصیب کړي، الله رب العزت په تا ته کاروبار نصیب کړي، ستا په مال کې به الله رب العزت برکت واچي، تا به الله رب العزت مالداره کړي. بیا عزتمندو بل کس راځي،
هغه تپوس کی حسن بصری رحمت الله تعالی علینا چې حضرت زما د ځمکې چې کم فصل دی هغه کم شوی دی، ځمکه چې دا هغه فصل ښه نه کي، په روزۍ کې مې کمی راغل دی. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه وله دا وظیفه ورکي چې ته استغفار زیاتو نه زیات وایه. په استغفار سره به الله رب العزت ستا په فصل کې ستا په مال کې به الله رب العزت برکت واچي. بیا بل کس راځي تپوس ته کې چې حضرت زما نارینه اولاد نشتی، څه وظیفه راته وښیه، څه عمل راته وښیه. حسن بصری رحمت الله علیه ورته فرمایي چې ته استغفار زیاتو نه زیات وایه، د دې د برکته به الله رب العزت تعالی نارینه اولاد راکړي. بیا عزتمندو بل کس راځي او حسن بصری رحمت الله تعالی علیه ته وي چې حضرت بارانونه نشتی، حضرت قادسالی ده او هر څه چې دی هغه وچېدو طرف ته روان دي. حضرت څه وظیفه وښیه چې الله رب العزت موږ باندې خپل د رحمت باران ووري. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایي چې د استغفار کثرت کوه، الله رب العزت به تاسو باندې په شبو شبو بارانونه ووري، ستاسو قادسالي به دې سره ختمه شي. بیا عزتمندو بل کس راځي او هغه حسن بصری رحمت الله تعالی علیه ته وی چې حضرت زمونږ اوبه کمې شوي دي، د اوبو مسله ده، د اوبو مشکلات دي. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه وله د استغفار وظیفه ورکي. یو کس هلته ناست دی، هغه ترنه تپوس کوي چې حضرت عجیبه خبره ده، یو سړی راغی وی زما مال کې برکت نشتی، زما کاروبار نه چلیږي، زما له رزق حلال دپاره وظیفه وښیه، تاسو ورته استغفار وښیله. بیا بل کس راغی هغه خپل د مال د فصل د کمی شکایت وکړو، تاسو ورته بیا هم د استغفار وظیفه وښیله. بل کس راغی د نارینه اولاد شکایت یې وکړو، تاسو ورته د استغفار وظیفه وښیله. بل کس راغی د باران شکایت یې وکړو، دته هم د استغفار وظیفه وښیله. بل کس راغی د اوبو شکایت یې وکړو، تاسو دته هم د استغفار وظیفه وښیله. حضرت مسائل خو مختلف دي، حضرت د خلقو خبرې خو مختلفې دي، د خلقو مشکلات خو مختلف دي. په کار خدا و چې وظیفې هم بدل بدل ورکولې، هر کس ته تاسو د استغفار وظیفه ولې ورکړه. حسن بصری رحمت الله تعالی علیه ورته د قرآن مجید آیات ولسته. قرآن مجید کې الله رب العزت فرمای یا قوم استغفروا ربکم. حضرت نوح علیه السلام خپل قوم ته وی ای زما قومه استغفروا ربکم، خپل رب نه استغفار کوئ، خپل د ګناهونو بخښنه غواړئ. انه کان غفارا، بېشکه الله رب العزت ډېر زیات بخښونکی دی، ستاسو ګناهونه به معاف کړي په استغفار سره. نوح علیه السلام فرمای چې د استغفار په برکته به الله رب العزت په تاسو باندې په شبو شبو بارانونه وري. کله چې تاسو له د باران ضرورت وي، الله رب العزت به بقدر ضرورت بارانونه د رحمت تاسو باندې کی. او مخکې فرمای ویمددکم باموال وبنین، الله رب العزت به ستاسو مالونو کې ستاسو په نارینه اولاد کې به برکت اچي، په دې سره به ستاسو مالونه او ستاسو اولاد زیاتیږي. نو د استغفار په برکته به مال کې هم ترقی نصیب کیږي، په اولاد کې به هم ترقی نصیب کیږي. او مخکې فرمای ویجعل لکم جنات، چې د استغفار په برکته به الله رب العزت تاسو له باغونه جوړي، تاسو له قسم قسم میوې او قسم قسم فصلونه به الله رب العزت تاسو له راکړي. ستاسو فصلونو کې به د استغفار په برکته الله رب العزت ترقی نصیب کړي. او مخکې فرمای ویجعل لکم انهارا، ستاسو د اوبو مسائل
دا به هم د الله رب العزت ته استغفار په برکت حل کې. نو عزتمندو استغفار هغه عظیمه وظیفه ده چې د دنیا څومره مشکلات او حاجات چې دي الله رب العزت د دې د برکت هغه حل کې. د زړه مرادونه د زړه حاجتونه هغه هم استغفار سره الله رب العزت پوره کړي. د امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علی یو ډیر اوچت امام تیر شوی دی. دی فرمایي یو ځل زه په سفر کې روان وم، نو شپه مې راغله، خیال مې وکړ چې یاره دې جومات کې به شپه وکړمه. کله چې د ماسخوتن لمونځ وشو خلقو ماته وویل چې مسافره دا جومات خالی کا، موږ دلته اجازت نه ورکو مسافر له چې جومات کې شپه وکړي. وی زه باره ما وی زه به جومات نه بار شپه تېره کړمه، خو هغې ظالمانانو زه جومات نه بار هم پرې نه ښدمه. ما ته وی زه چې کوم ځای ته ځې خو جومات خوا کې یا جومات کې دننه به شپه نه کوي، د دې اجازت نشتی. د وخت امام دی خو زه چا پیژندم نه، سفر کې ومه، سفر کې انسان اجنبي وي. نو یو سړی و د هغه به د روټو کاروبار کو، روټۍ به یې پخولې. وی هغه زه خپل ځان سره کړمه او بوتلمه چې راځه ما سره به نن شپه وکړي. کله چې زه لاړم د هغه کور ته، ما چې وکتلل هغه یو خبره کې ورسره استغفار وي، کوم کار چې کې په هغې سره استغفار وي. فرمایي امام احمد ابن حنبل رحمت الله تعالی علی ما ته تپوس وکړو چې ته هرې خبرې باندې هر کار کې استغفار وای، د دې تا ته څه فایده هم میلاو شوې ده او که نه؟ نو دې سړي ما ته ووایي چې او زما هر حاجت، زما کوم مشکل چې و، زما څومره حاجتونه چې و، هغه د دې استغفار ویلو د برکته الله رب العزت پوره کړ دي. خو په زړه مې یو ارمان پاتې دی چې لا تر اوسه الله رب العزت نه دی پوره کړی. وی هغه ارمان مې په زړه دا دی چې د وخت امام دی، امام احمد ابن حنبل نوم دی، د زړه تمنا مې ده، د زړه خواهش مې دی چې دا سړی زه وګورم، د سره ملاقات وکړم. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې مبارک شه، ستا دا حاجت، ستا د زړه دا ارمان هم الله پوره کړ، زه هغه امام احمد ابن حنبل یم. نو عزتمندو استغفار سره د زړه حاجتونه، د زړه مرادونه هغه عزتمندو الله پوره کړي. ما او تعالی